الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات. باب د په بیان د قتلو کې هغه زنانه ته چې کم ته د اراده د نکاح کړې ده او بیان د هغو ځایونو چې د هغې پټول ضروري دي. مخطوبه هغه ښځه چې پیغام د نکاح ورلېږل شوی وي هغې ته مخطوبه وایي. خطبه به کسر الخا پیغام نکاح ته وایي. پیغام نکاح ته خطبه وایي. عورات نه مراد هغه اعضا دي چې د هغې پټول واجب دي او دا عورات ماخوذ دي د عار نه. عار شرم ته وایي. عورات هغې اندامونو ته وایي چې د هغې ښکاره کول په معاشره کې شرم ګڼل کېږي. نو دې باب کې به درته دا ووایي چې هغه ښځه چې تا پیغام نکاح ورلېږلی دی د هغې نظر جایز دی، قتل ورته جایز دی. تاسو په پوه شئ؟ دا د امام ابو حنیفه او امام شافعي او امام احمد په نس مخطوبه ښځې ته قتل جایز دي. او د امام مالک رحمه الله نه درې قوله دي. یو عدم جواز نه دی جایز، دویم جواز مطلقاً، او دریم دا چې جواز بالاذن اجازت پته غواړي چې زه تاله لګورم. صحیح شو؟ خو دا قتل به دا نه چې ته ورشې چې زه ماته لږ وښایه نو سم به دې ووهي. دا چې ګودر کې به ورته ولاړې هسې ګورې به یا په لاره به ورته ګورې را ګورې هم داسې که نه چې پیغام دی ورلېږلی نو داسې اچانک یا غیر اختیاري یا اختیاري خو داسې طریقې سره چې ویې ګورې چې ستا تسلي او تشفي وشي دا جایز دی. یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فقال ورته وایي انی تزوجت امرأة. تزوجت دا معنا نه د تزویج پیل اختیاري دی او پیل اختیاري مسبوق بالاراده ای. انی تزوجت، انی اردت، ما اراده کړې ده التزوج د نکاح امرأة د یوې ښځې من الانصار د انصارو نه. څنګه دی خوښه ده؟ قال نبی علیه السلام ورته فانظر الیها ورته وګوره فإن فی اعین الانصار شیئا ځکه د انصارو په سترګو کې څه شی شته. شی پکې و، سترګې یا خړوالی او دا ګاټه یې خړ او یا دا سترګو دا ګاټه چې کوم دی دغه شنې وي، سرې سترګې شنې وي. دا نبی علیه السلام څه نه معلومه کړې چې د انصارو ښځو کې دا سترګې شنې دي او یا خړې دي، یا خو یې د سړو نه معلوم کړی او قیاس یې د غایب کړی او په شاهد باندې، او یا دا چې سړو ورته دا ویلي و چې داسې دي، یا ورته زنانه ویلي و چې انصارو ښځو کې دا چل دی، او یا دا چې پیغمبر خو پلاري د په خپله لیدلی وي پیغمبر دپاره خو دا ناجایزې نه دي. صحیح شوه؟ نو دې نه معلومه شوه چې یو څوک در سره مشوره کوي د څه باره کې او د هغه څه عیب ورته ووایي نو دا جایز دي. د هغه شي عیب پټول نه دي پکار. هلکه پرې پوه شوئ؟ لا تباشر المرأة المرأة، نه به یوځای کېږي ښځه د ښځې سره. مباشرت څه ته وایي؟ د نسایي په روایت کې ورسره دا هم شته دی چې ای په ثوب الواحد لا تباشر المرأة المرأة په ثوب، په یوه جامه په یوه کپړه کې دې سره نه بندېږي بربنډه. او د مباشرت نه مراد نظر مع المس مراد دی چې لګېدلي همي او ورته ګوري هم. ښځه د ښځې سره، سړی د سړي سره، یا سړی او ښځه دا یو ځای نشي کېدی، دا ناجایز دی.
نو چې ښځه دې د ښځې سره نه یو ځای کېږي په تنعتها لزوجها چې بیا د هغې بیان خپل خاوند لکه چې پلانکی سره په کټ کې ملا سومه داسې بدن و داسې چلو کأنه ینظر الیها گویا کې دا خاوند دی دا ورته داسې بیانوي لکه گویا کې چې دی ګوري الیها هغه غایبې ښځې ته هلکه تاسو په خبره باندې پوه شئ په تنعتها چې مرفوع شي نو عطف به شي په لا تباشرو باندې او چې منصوب شي نو پانه بعد به ان مقدر شي په ان تنعتها د حدیث نه دا پایده راوځي چې کم قول یا فعل نه د فتنې ویروي داسې قول او فعل ترک لازم دی دې ته صد ذرائع وایي هلکه پې پوه شئ نو د ښځې په دې قول کې چې کم دی او په دې فعل کې چې مباشرت دی د پردی ښځې سره او په دې قول کې خاوند لا د فتنې اندیشه ده چې خاوند به په فتنه کې پریوزي هغه ښځه به یې زړه له پریوزي او د دې نه به توجه د هغې طرف ته ووړي نو داسې کول ښځې له نه دي پکار تاسو زما په خبره پوه شئ ورپسې شه نه به ګوري سړی شرمګاه د سړي ته او نه به ښځه ګوري عورت د ښځې ته ولا یفزي الرجل نه به یفزي په معنا د یسلو سره ولا یسلو نه به لګېږي سړی د سړي سره فی ثوب واحد په یوه جامه کې ولا تفزي المرأة نه به لګېږي ښځه د ښځې سره فی ثوب واحد په یوه کپړه کې هلکه تلسو یا زیاتو کلونو دوو کسانو یو ځای وده کېدل جایز نه دي برابره خبره ده که دواړه سړي او که دواړه ښځې کې یو سړی او بله ښځه دا په هغه صورت کې چې په منځ کې حایل نه وي که په منځ کې حایل و نو بیا خیر دی چې لګېږي سره نه تاسې پې پوه شئ یا لکه دا طالبان درې په موټر سایکل سوارئ دا نه دي جایز جایز دی لکه تاسو ماته وایي زه خو په ژوند کې هم چېرته نه یم تللی درې پې نه یم ناست شوی درې جایز دي تاسې فتوا ورکوئ ځئ تاسو مبتلا به رایه معتبره ده جایز دي قسم دی چې نه دي جایز یقین سره ځکه درې چې سره کینی څنګه سره لګېږي که نه لګېږي کم یو پکې دغه غر کې مخکې پکې ډېر غر کې مخکې هغه خو به وایي چې دوه طالبان مې وړې ډېر ثواب مې وګاټه هغه خو ډېر غرق شي دا سیده که نه ده نه ده جایزه ګورې دې ته ډېر احتیاط کوئ قسم دی چې څلور مې پې لیدلي دي شته که نه شته دا لکان پې څلور کېني بالکل نه دي جایز دوه دم کوشش کوئ چې لورې کېنئ د اخیر ځای کې کېنئ تاسې پې پوه شئ چې بیخي لګېږي نه سره او که بیا نږدېکت نو بیا کتابونه منځ کې ږدئ یا صادر غټ چې ګرځوئ صادر منځ کې ږدئ یو شی منځ کې ږدئ ګورئ دا خبره تجربې خبره ده دا زده کوئ دا هیره نه کوئ چېرته درې کسه په موټر سایکل باندې نه دي جایز ورپسې شه الا خبردار لا یبیتن بیتوتت خوشبی ته وایي خو دلته مراد څه شی دی تخلی ده نه دی یوازې کېږي سړی عند امرأة صیب د کونډې ښځې سره الا یکون ناکحه مگر که خپل خاوند دی وي او ذا محرم یا رشته داري محرمي پلاري وروري ترۍ مامای خیر دی نیکۍ د سیب نه مراد یا خو کونډه ده باکره خیر دی نه باکرم خیر نه دی د سیب نه من لا زوج له مراد ده من لا زوج له نو عامه شوه باکرم پکې راله او بل باکره شرمېږي او د سیبې خو سترګې سپینې شوي هغه خو لمدو خټو ته خو لږې اوبه پکار دي هغه تیاره اماده یي د ګناه د کار دپاره دې د وجې نه حدیث کې لفظ د سیب ذکر شه الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایاکم ځان وساتئ والدخول علی النساء د داخلېدلو نه په ښځو ته مه ځئ فقال رجل یو سړی ورته یا رسول الله ارایت الحموا خبر راکړه د لیوره نه لیور څنګه دی که کور له ځي قال نبي علیه السلام ته الحموا الموت لیور خو مرګ دی دا عرب په سخ وخت کې وایي چې سخ اجتناب د سر لیور نه خو ډېر اجتناب پکار دی چې ښځې سره د یو ځای نه شي ځان له او که شریک کور یو ښځه دې پرده کوي خیر دی یوازې کېږي ورسره نه یوازې ورسره چېرته ځي نه نو بیا خیر دی
او چې یوازې کېږي ورسره یوازې ورسره ښځه ځي نو دا خو نه ده جایزه که خو مرګ دی ځکه اقارب خو ډېر خبرداري د رازونو د زنانو نه د اجانبو په نسبت باندې د فتنې ویره پکې ډېره وي زمونږ دا ملیان دي بعضې ښځې دموي کتلیم دي که نه دا بالکل ناجایز دي ښځې باندې څنګه دم اچوي او بل طرف داسې کار کوي دم په لندن کې دم اچوي کتلیم دي که نه لندن کې سړی موبایل کې ورته چف کوي نو د خدای ظالمه لندن له دې دم رسېږي خو دې ښځې له ووایه خپله کوټه کې کښېنه دې ځي نه به دم در واچو لندن له رسېږي او دې بلې کوټې ته نه رسېږي خو دې کې چل شته که نه سرامیتوب پکې شته که نه ګورې دا ښځې ته کتل بالکل نه دي جایز یا د بناتو سبق چې څوک وایي ګورې د بناتو سبق هغه هم چې سخته شدیده پردی دیوال منځ کې یا سخت شي یو په لسپیکر کې ورته سبق وایي ټیک ده او که دا نه ګوره نه د جایز دا فتنې د دې نه جوړېږي او دې خلک خو اعتماد کوي که نه د اعتماد په ځای کې فتنه ډېره وي وایه ام سلمې رضی الله تعالی عنها اجازت وغوښته د نبی کریم علیه السلام نه په حجامت کې ښکر لګولو کې نبی علیہ السلام امر وکړه ابا طیبه ته ان یحجمها چې دې ته ښکر ولګوه قال دا جابر رضی الله عنه فرمایي حسبت زما دا خیال دی انه کان اخاها من الرضاعت چې دا ابو طیبه د ام سلمې رضاعي ورور و او غلاما یا داسې غلام و الک ولم یحتلم چې بالغ شوی نه و اگر چې علاج دپاره ډاکټر ښځې له کتی شي صحیح ده خو هغه علاج چې ضروري علاج موت تی راځي او یا د مرض د زیادت ویری او دا حجامت خو دومره ضروري شی نه و نو ځکه جابر رضی الله عنه دا تاویل وکړو تپوس مې وکړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا ناڅاپي کتلو چې لاره کې روان یم او ایسته بر اورمه په ښځې مې نظر ولګېږي فامرني ان اضرب بصري ما ته امر وکړ ان اصرف بصري چې سترګې واړو فورا سترګې واړو فورا خخې به نه الله ښځه مخامخ کېږي په صورت د شیطان کې او رسته کېږي په صورت د شیطان کې معنا چې مخکې را روان یم شیطان تا ته مختلفې وسوسې اچوي او شاته چې روان یم شیطان تا ته مختلفې وسوسې اچوي اذا احدکم عجبته المرأة چې کوم یو سړی په تعجب کې واچوي ښځه پردی ښځه تعجب کې واچوي زړه کې خبره پرېوځي فوقعت فی قلبه په زړه کې پرېوځي نو څه دې وکړي فلیعمد الی امرأته قصد دې وکړي خپلې بیبي ته فلیواقعها معنا فلیجامعها د خپلې بیبي سره دې جما وکړي فإن ذلك يرد ما في نفسي دا کار ذالک کی اشاره جما ته ده دا جما يرد لری کوي ما هغه څه په نفسي چې د بزړه کې کومه وسوسه ده دا پردی ښځې وسوسه به ختم شي الله چې کله پیغام نکاح ولريږي یو ستاسو ښځې لره پاین استطاع که د طاقت ان ينظر چې وګوري الا ما هغه ستا يدعوه الى نکاحها چې باعث کیږي د لره نکاح د دې ته پل یپل نو دا کار دی وکړي ودې ګوري ورته وایه مغیره ابن شعبه وایي ما پیغام نکاح ولېږه یوې ښځې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل هل نظرت الیها کتلي دي دي ورته قلت ما ورته لا نه مې دي کتلي قال نبی علیہ السلام راته پر فانظر الیها ورته وګوره فإنه احرا دا لیدل فإنه کی ضمیر نظر ته راځي دا قتل احرا ډیر لایق دی ډیر قریب دی یودم بینکما چې محبت دایمي شي ستاسو په منځ کې ایودم بینکما چې محبت واچولای شي ستاسو په منځ کې ځکه بیا به وروسته خپېمانه نه وي نو چې وی ګوري دایه برابر شي نو بیا ورسره نکاح وکړه درود شریف اللهم صل